عمران خان د خپل مخالفینو د پاره او د مسلم لیگ نون حکومت د پاره یو ځل بیا ډیر غټ مشکلات جوړ کړي دي. د پی ټی آی چې څومره هم ایم ان ای او ټیکټ هولډرز دي ای د پاره کپتان د جیل نه اهم هدایت جاری کړي دي. کم کسان چې پی ټی آی سره غداری کوي ای ته هم کپتان آخرانه وارننگ ورکړي دي. کپتان امین گنڈاپور ته یو ډیره غټه ذمہ داری هم ورکړي ده چې پاغي هم د په دې ویډیو کې خبره کوو د لاهور او د پنډای جلسې حواله سره په عدالتونو کې د پی ټی آی د طرف نه درخواست دایر شوی دي. عمران خان راتلونکي چیف جسټس منصور علي شاه د چیف جسټس د پاره منتخب کېدو نوټیفیکیشن جاری کولو مطالبه هم کړې ده. الیکشن کمیشن نه تر اوسه د سپریم کورټ مخصوص نشستونو فیصله نه ده منلې. نوازشریف لندن ته د واپسای ټیکټ بوک کړی دی. دا ټول تفصيلات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. نن اډیاله جیل نه عمران خان ډیر واضح پیغام جاری کړی دی. عمران خان ویلي دي چې فراډ الیکشن بشکولو د پاره دای واړي چې د خپل خوخي ججز راولي. فراډ الیکشن په ملک کې شوی دی. اوس هغه فراډ الیکشن بشکولو نه د یریږي. دای واړي چې داسې ججز راولي چې هغه دای ماتحد وي او د دای خبره مني. عمران خان دا هم ویلي دي چې د درو کسانو توصیه د پاره ټول ملک په داو باندې لګول شوی دی چې پاره کې یو چیف الیکشن کمیشن دی، یو چیف جسټس قاضي فایز عیسی دی او یو پکې بل هم یو چیف دی. جی عمران خان ویلي دي ټول فیصله لیکل شوی راځي او صرف ججز هغه فیصله اوري. چیف الیکشن کمشنر ته پته ده چې په ما به آرټیکل 6 لګي نو هغه د خپل فراډ په ټولو کوششونه روان کړي دي. عمران خان ویلي دي چې مونږه دا مطالبه کوو چې راتلونکي چیف جسټس منصور علي شاه به تور چیف جسټس نوټیفیکیشن دی زر تر زر جاری شي. عمران خان وکیل نعیم حیدر پنجو ته ویلي دي چې د پی ټی آی څومره هم ایم ان ای او ټیکټ هولډرز دي هغه د پاره کپتان دا هدایت جاری کړی دي چې تاسو پنډای ته ځان راورسوي. پنډای کې د پی ټی آی په 28 ستمبر چې کومه جلسه ده دغه جلسه کامیاب کوي او کچره د دغه جلسې اجازه ملو نشو نو بیا دغه جلسه تاسو په احتجاج کې بدل کوي. جی د راولپنډي جلسې د لپاره درخواستونه هم په لاهور های کورټ کې دایر کړل شوی دي چې د دې جلسې اجازه ته ملو شي. جی په 5 اکتوبر باندې مینار پاکستان کې د پی ټی آی دوباره جلسه ده چې دغه حواله سره هم لاهور ډي سي ته د پی ټی آی د طرفه درخواست ورکړل شوی دی چې د جلسې وخت پکې هم د مازیګر نه 15 بجو نواله تر شپې 11 بجې پورې غوښتل شوی دی. ور د لاهور چې کوم مینار پاکستان د دغه د ګراوند غوښتلو مطالبه هم شوی ده چې د ګراوند د موږ له اوسګار کړل شي یا د موږ مخکې نه حواله کړل شي چې موږ د جلسې تیاری په وخت باندې وکړو. عمران خان امین گنڈاپور ته هدایت جاری کړی دي چې ټولو خلکو سره مذاکرات ختم کا او د پی ټی آی احتجاج تحریک لیډ کوا ځکه چې زه په جیل کې او زما ټوله ذمہ داری پتا باندې ده. عمران خان امین گنڈاپور ته ویلي دي چې د احتجاج لیډ کولو ټوله ذمہ داری دستا ده او ټول خلکو سره خپل مذاکرات وغیرہ هر څه ختم کا او د هر څه لزان اوسګار کا. بل پی ټی آی سره څوک فراډ کوي هغه ته هم عمران خان د جیل نه واضح پیغام جاری کړی دی. عمران خان هغه ته ویلي دي چې د هر څه پته ماته لګي زه د هر څه نه خبرېږم هر ریپورت ماته را رسي چې څوک پی ټی آی سره مخلص دی او څوک پی ټی آی سره دوکه کوي څوک پی ټی آی سره فراډ کوي د هر څه نه خبر یم هر څه مالا په جیل کې د هر کس ریپورت را رسي. سپریم کورټ د پی ټی آی مخصوص نشستونو فیصله تفصیلی فیصله جاری کړی ده خو تر اوسه پورې الیکشن کمیشن په دغه فیصله باندې عمل نه دی کړی. روزانه د اجلاس راغواړي خو د هغه اجلاس هیڅ قسم ریزلټس نه راځي. تقریبا 8 اجلاسونه دی راغوستل چې آیا موږ د سپریم کورټ په دې فیصله عمل وکړو کنه خو هغه جلسې تر د هغه اجلاسونو تر اوسه پورې ختمي فیصله نه راځي. بل یو سور ود مخکې تاسو دا خبر هم ما شریک کړو تاسو سره چې نوازشریف لندن ته واپس روان دی او کې دی شي مریم نواز ور سره هم راشي. نن یو ډېر غټ خبر دغه حواله سره راغله دی چې نوازشریف د لندن ټیکټ بوک کړی دی او یو سور وځو کې با لندن ته ورسي. نوازشریف لندن ته د خپل طبي معاینه د پاره روان دی. آیا واپس پراشي کنه د براتلونکو ټایم کې پته لګي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.